بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو الف خان شیرپاؤ یم. تیره ورځ موږ یو پروګرام کړو په بزرګ سیاستدان آفتاب احمد خان شیرپاؤ باندې. خلکو پوښتنې کړې وې چې یاره آفتاب شیرپاؤ باندې تاسو پروګرام کړی دی او خو 2 پیرې وزیر اعلی پاتې شوی دی. بالکل آفتاب احمد خان شیرپاؤ 2 پیرې وزیر اعلی پاتې شوی دی خو 15 کال نه دي تیر کړی. دا تاسو ته پته وي یو پیره غالبا 18 میاشتې او دغه شانتې بله پیره چې کوم دی نو 14 میاشتې او د کارکردګۍ په لحاظ سره وکتې شي نو آفتاب احمد خان شیرپاؤ چترال ته بجلي رسولې ده. د سوات په غرونو باندې بجلي چې کومه ده دا د هغه مرخونې محنت دی. د دیر غرونو ته چې کومه ده هغه بجلي رسولې ده. او د یو سړي خدمات وي خو د آفتاب شیرپاؤ په جون باندې خبرې وشي، د هغه په خدماتو باندې خبرې وشي، د هغه په بادرۍ باندې خبرې وشي نو ټوله ورځ به تېره شي. زه یو ادنا انسان چې کوم دی نو زه په هغه دومره باس کولی شم چې ما څومره د نږدې نه لیدلی دي. چونکې موږ هم د شیرپاؤ یو، دا ځان سره چې شیرپاؤ لیکو نو دا شیرپاؤ چې کومه ده د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپاؤ چې هغه یو ډېر ستر شخصیت و. په ځوانۍ کې ځواني مرګ زموږ نه او د دې دنیا نه ظالمانو بیل که د دې دنیا نه لاړ او شهادت یې نوش که. هغه ټیم هم چې هغه په یونیورسټۍ کې د ځوانانو سره په تقریر کې بوخت دی او دغه ظالمان رالل او دغه کې بمي چاودنه شو. هغه ټیم کې سټوډنټان ورسره هم شهیدان شو او شهید وطن خیاط محمد خان شیرپاؤ هم د هغې بمي چاودنې ښکار شو. د هغې نه پس آفتاب احمد خان شیرپاؤ په آرمي کې میجر و او د خلکو خواهش و چې دې سیاست ته راوځي او د دې قام د دې پښتون قام خدمت وکړي او د خپل رور دغه میشن چې کوم دی مخ په وړاندې بوځي. او د هغه وخت نه واله تر دې وخته پورې هغه د هغه پرزن، د هغه کارکنان، د هغه ورکران، د هغه کلیوال او ټوله پښتونخوا کې دې وخت کې په وزیرستان، انګور، ټل، مردان، صوابۍ، پیښور، سوات، دیر، چارسده، مومند، باجوړ، خیبر، لنډی کوتل او د پښتونخوا په کم ګوټ کې چې ګورې تر دې چې په بلوچستان کې هم د قومي وطن پارټۍ دې وخت کې یو ډېر مضبوط تنظیم دی. خو دغې خلکو دغه پوښتنه لرله نو زه ستاسو په ذهن کې دا خبره راوستل غواړم چې دلته ورته په دې 400 کې بابای روزګار ویل کېږي یا پهر 400 ورته ویل کېږي. نو د دې نه مخکې چې هغه کله وزیر اعلی نو فخر پښتونخوا باندې به یادېدو. په ټوله پښتونخوا کې هغه بلا تفریق یو شان کارونه کړي دي، هغه پکې تفرقه نه ده کړې. بل الله پاک داسې ذهن ورکړی چې انسان ورسره یو پیره ملو شوی دی او بیا کال پس هم هغه سره ملاقات کوي نو پیژنګلو نوم او د هغه کار او خدمت ورته یاد وي. بل ورکر ته په خپله دا نه چې چا په خولې خلک ورته ارسوي دا چې ما څومره نږدې نه منګه سټډي کړی دی، منګه دغه کلي یو، ورکوټوالم وشو، ورکریم پکې وکړله. هغه ټیم کې چې شرم کرو، خیا کرو، شیرپاؤ کو رخا کرو د مشرف په دور کې چې کله په ټوله پښتونخوا کې یو ټارګېټ و هغه آفتاب شیرپاؤ او دغه ټیم کې منګه دا پینټري کوله، دا لیکل ما کول په دې دیوالونو باندې. ما سره نور ملګري مو موږ ته یادېږي چې موږ د اوزې په حوالات کې چولو، موږ د نوخار په حوالات کې چولو او موږ دغه شانتې د مردان په حوالات کې چولو. ګرفتاري په دغه کې زموږ شوې وه. نو دا ځکه درته زه یم چې موږ ډېر د نږدې نه سټډي کړی دی، کار کوي په میرټ باندې کوي. بل د شیرپاؤ خان په سیاست کې به دا مني او دا دی به ټول سرکاري خلک قایله وي چې یو ورکر ورته وي چې یاره د پلانکي ټرانسفر وکړه. نو د دې خبرې چې کوم دی نو ډېر سخت خلاف دی او جواب یې ورته څه وي چې په صوابۍ ته ټرانسفر کوم هلته هم زما ورکر دی، خو مردان او دیر ته حکم نه هلته هم زما ورکر دی، خو پیښور ته حکم نه هلته هم زما ورکر دی. نو لحاظه خپله قبله ورسره درسته کړي او خپل کار ټیک وچلوي. بل په دې 400 کې دا غورې درته حقیقت ویم، بعض انسان د دې دنیا نه لاړ شي نو خلک په مرګ باندې بیا خبرې کوي چې دا خوبۍ وي پکې. زه درته په ژوند دا خوبۍ ځکه بیانوم چې بې ناجیزه شپارس نه کوي. خپل د اجرې
کم کس چې ناست وي چې انچارج وي هغه ته کلیر کټ دا ویل شوي چې د ناجیزه سړي یعنې د خپل اوټ دپاره د چا ملګرتیا نه کوي چې غلط کار کیږي یا په علاقه کې تنازع راځي یا په دوه کس روانېږي. دا د شیرپاو خان د سیاست غټ چې کوم دی نو کامیابي ده. بل خان غریب دا دغه په لحاظ سره یو شانتې دی. نو چې دوه پیرې هغه وزیر اعلی پاتې شوی دی نو ډېر کم وخت کې هغه چې کم کار کړی دی هغه موږ ته زموږ په علاقه تحصیل تنګي کې ګیس، بجلی، ټیلیفون، ډیسل، سکولونه، کالجونه دا شوي دي، غټ غټ سړکونه داسې په 400 کې په ټول ډسټرکټ کې. زه چې خبرې کوم زه 400 کوم او بیا د تحصیل تنګي او شب قدر کوم. نو دا هغې خلکو ته جواب دی چې موږ کومې خبرې کړې دي د هغه په شخصیت باندې مخالف هم باس کوي، د هغه د کردار او د زیار نه د هغه مخالفین هم چې کوم دی نو قایله دي او د هغه صفت کوي. نو زه یو ادنا انسان یې ولې صفت نه کوم؟ زه یو ادنا انسان په هغه باندې ولې باس نه کوم؟ او چې کله انسان د دې دنیا نه لاړ شي نو بیا موږ کارونه ستایو. دا انسان هغه دی او بهادر انسان هغه دی او خدمتي انسان هغه دی او ښه لیډر هغه دی چې خلک یې په جون یاد کړي. همدغه ده چې موږ یې نن مجبوره یو پس لالچ نه، پس مقصد نه، موږ خپل صحافت کو، خپل کار کو. چیرې الف خان له به څه کار کړي وي یا به دا وي یا به دا کړي وي، هرګز نه. سوچ کوم اجتماعي کوم، اجتماعي لحاظ سره چې کوم دی د دې علاقې دپاره د دې ضلعې دپاره یو ډېر بهترین شخصیت، بلکې د ټولو پښتنو دپاره. او دې وخت کې خو په افغانستان او په پاکستان کې کله داسې د درار راتلو سو کوشش وکړي نو هغې کې بیا آفتاب شیرپاو نه خدمات اخلي. نو دا د پښتنو لیډر. نو دغه څو خبرې مې آی خلکو دپاره شریکولې چې شیرپاو خان نن کوم امیدواران په بلدیاتو کې ولس ته مخامخ کړي دي او موږ چې هغه ځای ته لاړ شو نو موږ خو دا خبره کوو چې یاره هغه امیدوار له ووټ ورکړه چې هغه ستا هم تپوس کوي او د قام هم تپوس کوي. خو د خلکو څه خبره ده. نن زه ډېره غټه سروې ما وکړله نو د خلکو دغه خبره وه چې موږ شیرپاو خان له ووټ ورکو چې موږ له ډېر کار کړی دی، ډېر خدمت یې زموږ علاقې دپاره کړی دی. نو دا یو شخصیت دی او دې شخصیت ته موږ سلام کوو. زموږ 400 کې الحمدلله ډېر ښه لیډران دي. ولی باغ دی، نثار خان دی. خو کله چې ذکر د شیرپاو خاندان راشي نو هغې ته بابای روزګار وایي. دغه څو خبرې مې سره شریکولې. امید ساتم چې ستاسو به خوښې شوي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زموږ په دعاګانو کې پس لالچ هم خبرې نه دي کړي. خو دا خبر ته ضرور کوم چې مخالفین خو هم د هغه د کردار نه، شخصیت نه، بهادرۍ نه مطمئن دي. ډېره